د حضرت یوسف علیه نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا تفصیل سره بیانول نه بعد الله تبارک وتعالى دا ارشاد فرمایل چې دا هغه واقعات دي چې کوم د غیب خبرې دي چې من کوم تاسو بیانو او کوم وخت چې کله دوی په خپل منځ کې مشوره کوو د یوسف علیه السلام رونه الته کې ته موجود نه وي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د تسلی الفاظ ارشاد فرمایل کچری ته ډیر زیات حرص او خواهش ولري بیا هم د دوی اکثریت چې د ایمان وروړو والا نه دي او ډیر د توحید داسې دلایل دي چې دوی پاغي باندې روزمره ژوند کې پاغي تیریږي ګوري خو بیا هم دا غینه مخړي او کوم دوی چې د ایمان دعوا کوي په ظاهر باندې اکثر د دوی کې دا چې خپل ایمان سره سره شرک هم کوي اوس په دې آیت نمبر 108 کې الله تبارک وتعالى د مشرکین او یو بل اعتراض جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حواله سره چې دوی به دانش کې دي چې الله جل شانه نبوت او رسالت چې دا یو بشر او انسان لور کی بلکې دا خو یو فرشته پکار دی او یو آسمانی مخلوق پکار دی چې هغه ته دغه نبوت او رسالت ورکړي په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى دا غي جواب ورکړي چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي دا زما لار ده چې د الله دین طرف ته خلق را بلم او په اخکار دلیل باندې هم بغیر دلیل نه او دا چې دا یوازې زما کار نه دی بلکې زه هم او کم زما پیروکار وي تر قیامت پورې هغوی به هم دقه کار به کوي د الله دین طرف ته خلق را بلی او پاکی د الله جل شانه لرا نه یم زه د مشرکانو نه قلت ورته ویا هذه سبیلی دا زما لار ده ادعو الى الله چې زه بلم ده د الله طرف ته على بصیرة فاخر دلیل باندې يم انا زه ومن اتبعني او هغه څوک چې زما پیروکار پیروي کوي وسبحان الله او پاکی د الله لرا وما انا او نه یم زه من المشرکین د مشرکانو هذه سبیلی دا زما لار ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض منصبی او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم پیروکار دي قیامت پورې راتلونکي دا وی فرض منصبی څه شي دي ادعو الى الله دا الله جل شانه طرف ته خلق را بلل دا شانتي په سوره حمیم سجده کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا هغه چانه د چا خبره خشته کې دي شي هغه چې دا الله جل شانه طرف ته خلق را بلی وعمل صالحا او بخلهم نیک عمل کوي وقال انني من المسلمين بشک زه د مسلمانانو نه درې صفات الله تبارک وتعالى ذکر کوي دا هغه خلکو چې کوم د الله محبوب خلق دي دا هغه خلکو چې د کوم خلکو وینا الله جل شانه ته محبوب دي هغه څوک دي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا هغه چانه د چا خبره خشته کې دي چې هغه دعا الى الله دا الله جل شانه طرف ته خلق را بلی نو د یو مسلمان شان داوی چې کله هم د چا سره ملاقات کوي د الله د دین دعوت خلق لور کوي او د الله دین طرف ته خلق را بلی او د الله د دین نه او د الله د ذات نه خلق متاثر کوي د الله د بڑای او د عظمت تذکرہ کوي د نیکی دعوت ورکوي او د بدی نه د ګناه نه منې کولو کوشش کوي خو چې کله موږ تاسو په خپل ژوند باندې نظر واچو زموږ تاسو اکثریت دعوت هغه د غیر دعوت دی چې کله هم موږ چا سره کینو هر کس د خپل چې کوم سیاسي بوت ځان ته نیولې وي او سیاسي لیډر ځان ته نیولې وي دا غي فضایل بیانې دا غي مناقب بیانې دا غو فضیلتونه بیانې او هر کس دا کوشش کوي چې زما چې کوم لیډر دی چې دا غي خلک متاثر شي او بدقسمتۍ سره هر یو دا کوشش کوي چې د کېدو په وخت کې او د راپاسېدو په وخت کې او خپل په سټیټس باندې هم او په خپل سوشل میډیا باندې هم او په عامو مجالسو کې هم هغه کس فضایل بیان کوي چې کوم د باندې محبوب وي د لیډر وي او د مشر وي حالانکه قرآن مجید موږ ته ترغیب راکړي چې والذین آمنوا اشد حبا لله د الله ولا خلق نه خدای مؤمنانو نه خدای چې دوی د الله په محبت کې متشدد وي ډېر جذباتي وي د الله جل شانه ذکر کوي چې چا سره مذاکره کوي د الله د عظمت ذکر کوي او د ناس ته ولاړه په هر وخت د الله ذکر وي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالناس ته ولاړه په ملاس ته په هر حالت کې د الله ذکر وي او د الله جل شانه د ذات تذکرہ د الله جل شانه د عظمت تذکرہ د الله جل شانه د نعمتونو تذکرہ په ناس ته په ولاړه په ملاس ته په هر حالت کې خو اکثریت د مسلمانانو بالخصوص د نوجوان نسل چې موږ لګیاو چې کوم د دنیا د
د مشرانو نه، د دنیا د لیډرانو نه، د دنیا د افرادو نه متاثر وي، نو هر وخت دا وی ذکر کوي ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. دغه چې کوم فضایل او عظمت موږ نن د بندگانو بیانو، د لیډرانو بیانو لګیا یو، دا د الله جل شانه حق دی چې په هر حالت کې د الله تبارک وتعالى تذکره وشي، د الله د عظمت تذکره وشي، د الله جل شانه د وحدانیت تذکره وشي، او د الله دین طرف ته خلق راوبلل شي. ځکه دا زموږ استادو یو فرض منصبی ده، دا دعوت او تبلیغ چې دی دا یو د تبلیغي جماعت کار نه دی، بلکې دا د هر مسلمان ذمہ داری ده چې هغه امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي. او دا زموږ استادو او د دې امت د خصوصیت دی، کنتم خیر امه، تاسو بهترین امت یې، بهترین امت چې موږ تاسو ته الله تبارک وتعالى ویل دي. د دې وجه دا څه وجه نه ویل دي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو به د نیک کار امر وکوي، د بد نه منع کول کوي، او د الله جل شانه په ذات باندې ایمان لرئ. او یو ګڼ شمېر احادیث په دې باندې موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله هم تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دي، نو په تاسو باندې ذلت او رسوایی مسلط کړي شي، یا به تاسو دعاګانې غواړئ، تاسو دعاګانې به نه قبلېږي، تاسو مشران به دعاګانې کوي، تاسو دعاګانې به نه قبلېږي، او د الله جل شانه طرف نه به عذابونه په تاسو باندې مسلط کړي شي. دی وجه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، بار بار د حدیث پاک ذکر کو، من رأى منکم منکرا فليغيره بيده. څوک چې په تاسو کې یو بد کار ویني نو په کار چې لاس سره یې مني، فإن لم يستطع فبلسانه، چې لاس سره نشي مني کولی، کم از کم په جبه باندې سړی ورته وایي چې دا کار ناروا دی، د ګناه کار دی، او استاد وجه نه په ټول قوم باندې عذاب راځي، استاد وجه نه د الله قهر او عذاب چې زمکه ترا کوزيږي. کدا نشي ویلی نو فإن لم يستطع فبقلبه، کم از کم انسان په زړه کې بد وګڼي، وذلك اضعف الايمان، دا د ایمان اخري درجه ده. بل روایت کې راځي چې دینه پس یې سره ایمان نشته. نو لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالى فرمایي، قل ورته هذه سبيلي، دا زما لاره ده، ادعو الى الله، زبلم ده د الله جل شانه طرف ته. په کار چې زموږ استاد هم دا میشن وګرځي، او زموږ استاد هم دا د معاملات یو حصہ وګرځي چې همیشه کله هم خپل منځ کو، بل ته هم د مانځه دعوت ورکو، چې خپل جمعه ته راځو، چې بل ته هم د جمعه دعوت ورکو، چې خپل د الله کتاب زده کړو تکینو، بل ته هم چې دعوت الى القرآن، دعوت الى التوحید، او دا شان دي دعوت الى الله، د الله تبارک وتعالى طرف ته خلق دعوت ورکو. نو دي کې یو خو د معاشره اصلاح کیږي، او بل ټول نه غټه خبره ده چې کله موږ تاسو بل ته دعوت ورکو، نو دې سره زموږ تاسو خپل دنه ایمان جوړي، ایمان مضبوطي. چې کله زه لګیایم د الله جل شانه عظمت بل ته بیانوم، د الله جل شانه د کبریای تذکرہ کوم، او د الله د ذات نه خلق متاثر کوم، نو ټول لومبه ما ته فائدہ راسي چې ما په زړه کې دنه ایمان زیاتېږي، د الله د عظمت او د الله جل شانه کبریای هغه زما زړه کې کېني. نو په دې چې زه یو دنیاوي لیډر فضایل خلق ته بیانوم، دغه خدمات او دغه کارونه خلق ته بیانوم، دغه د ذات نه خلق متاثر کوم، ما ته د قران کریم حکم دا چې الله جل شانه د ذات نه خلق متاثر کوم. دغه د دنیا لیډران او مشران دا زما په کار نه راځي، بلکې د الله تبارک وتعالى ذات او د الله جل شانه د عظمت او د الله د ذات نه خلق متاثر کول ما ته هم فائدہ راکړي او خلق ته هم فائدہ ورکړي. او زموږ استاد د تخلیق مقصد دا دی، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، د الله جل شانه د خلیفہ په تور موږ تاسو دنیا ته راغلیو، د الله جل شانه د نائب په تور باندې موږ تاسو دنیا ته راغلیو. د نائب کار سوي یو سړی اصل وي، یو مسؤل وي، ذمہ دار وي، چې کله هغه نه دغه خلیفہ او دغه نائب هغه چې هغه کار کوي، نو د الله تبارک وتعالى د خلیفہ په تور باندې په ځمکه باندې موږ تاسو پیدا کړی شو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، موږ تاسو تخلیق مقصد هغه د الله جل شانه عبادت دی، د الله دین طرف ته خلق را بلل دي. او دغه شانتي فبشر عباد، الله تبارک وتعالى فرمای په سوره زمر کې، فبشر عباد، زیر ورکه هغه بندگانو ته، الذين يتبعون القول فيتبعون احسن، کوم خلک چې خاصه خبري اوري او بیا د خاصه خبرو اتباع کوي او هغه پسې چې روان شي. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دې ته وایي دا زما کار دی چې د الله طرف ته خلق را بلم، د الله د ذات نه خلق متاثر کوم، د الله د عظمت او د کبریایي تذکرہ خلق ته کوم، او بدلیلنا على بصیرة فاختر دلیل باندې انا زو ومن اتبعني، او هغه چا چې پیروي کړم زما، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه مسؤلیت او ذمہ داری ده، او قیامت پورې کوم خلک چې نبی صلی الله علیه وسلم متبعين او پیروکار وي، دا غوي هم د ذمہ داری ده چې هغه ادعو الى الله باندې عمل کوي، الله طرف ته خلق برابري. وسبحان الله، پاکی د الله جل شانه لره، وما انا من المشرکین، او نیم زه د مشرکانو نه. همیشه د یو مؤمن دا شان وي چې د الله جل شانه د عظمت تذکرہ وکړي او د شرک نه د براءت اعلان کوي، بار بار د دې خبرې مذاکره کول، د شرک نه د براءت اعلان کول. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای، زما په امت کې شرک داسې نه نوځي لکه څنګه چې په شګه کې میږي روان وي، په مختلفو طریقو سره مختلف انداز سره د شرک زما په امت کې نه نوځي. دی وجنه د خپل ایمان تجدید کول او بار بار د شرک نه د براءت اعلان کول دا مؤمنانو شان وي، د مؤمنانو خصلت او عادت وي. قلت ورتو هذه سبيلي، دا زما لار ده، ادعو الى الله، چې زبلم د الله جل شانه طرف ته، على بصيرة فاختر دلیل یم،
انا زو ومن اتبعني او هم چا چې زما پیروي وکړه وسبحان الله او پاکی د الله جل شانه لرا وما انا او نیم من المشرکین د مشرکانو نه. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه.